نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د سدرۃ المنتهى د غبیر سرمی جنت هم ولیدو جهنم هم ولیدو. نو حدیث مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د دغه بیر نه چې په برزت نم بیا د زمرود یو رفرف راغی، زمرود نه جوړ یو رفرف راغی، زاغي باندې کېناستم چې کېناستم پاغې نه په بر لاړم چې په بر اتلم جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام رانه ورسته شو چې دی ورسته شو ما ورته چې جبرئیل څه چیز کنه. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې بر زمان نور د تلو مقام نشته پیغمبره د دینه بر د تلو ستا شان دی زما دومره شان نشته چې د دینه په بر لاړ شم. ما ورته چې جبرئیل ډیره مرګتیا دی را سره وکړم دلته مې په نیمګړي کې پرې دی دلته مې پرې دی یوازې پرې دی. جبرئیل راته وویل چې د دینه په بر زم د الله نورانیت او تجلیات مې وزري سیزي سوزم لمبه کېږم په بر نشم تللی ما ته د دې ځای نه په بر د تلو نور اجازت نشته دی د دینه په بر نشم تللی. په دغه رفرف کې نبی رسول الله والسلام بر لاړ. نبی رسول الله والسلام فرمایي یو ځای ته ورسېدم چې الته د قلمونو आवाज راته د قلم باندې سره د لیکل نه کې په کاغذونو باندې داسې आवाज راته چې لیکل کېږي په مخه. ما ته وویل شو چې دا صریف الاقلام دی په کوم ځای کې چې تقدیر لیکل کېږي. داسې ووایه دا یو دفتر دی بغیر د تشبیه نه، دا د الله تبارک وتعالی یو دفتر دی، فرشتې پکې لګیا دي د الله د طرف نه چې هر انسان دپاره څومره روزي څومره رزق څومره اوبه څومره عمر څومره خوشحالۍ څومره غمونه چې دا څه کېږي په کال کې لیکلی کېږي دغلته ځمکې ته راښکته کېږي. بیا صریف الاقلام کې دغلته د هر څه ولیکلی شي. بیا سدرة المنتهى دغې ونې ته راوړلی شي د بیرې دې ونې ته د دغې ځای نه فرشتې روچت کړي او د ښکته ځمکې ته راوړي ځمکې ته بیا راوړي. دغلته تقدیر لیکلی شو. د دغې نه په بره باندې بیا د نور پردې وي بره نبي علیه الصلاة والسلام لاړ د الله تبارک وتعالی ملاقات له ثم دنا فتدلى د الله تبارک وتعالی ملاقات لورغی او د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې وکړي. بعض علما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی سره براه راست خبرې نه دي کړي، خو د محققینو د جمهور مذهب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام الله لیدلی دی او مخامخ یې ورسره خبرې کړي چې څنګه بره لاړ. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل بې محبوبه څوک چې د چا خواله ځي نو یو ډالۍ او یو تحفه وله وړي ته د دنیا نه رالې بره ما له اسمانونو ته راوختې ما له دې څه تحفه څه ډالۍ راوړې ده تا ما له څه راوړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته سر به سجود شو سجده یې وکړله او شروع شو التحیة لله والصلوات والطیبات. التحیة لله الله دا ډالۍ مې درله راوړې ده زما د ژبې چې څومره عبادت دی زما او زما د امت هغه ستا دپاره دی الله. التحیة لله زما په ژبه باندې ثنا صفت به صرف ستا کېږي زما د ژبې عبادت الله تعالی لره دی. والصلوات الله زما د بدن او زما د امت د بدن عبادت تعالی لره دی. والصلوات والطیبات الله زما او زما د امت مالی عبادت تعالی لره دی. الله دا تحفه او ډالۍ مې درله راوړي چې دې نه بله غوره ډالۍ او تحفه شته نه الله. التحیة لله الله د ژبې عبادت تعالی لره دی. والصلوات د بدن عبادت تعالی لره دی. والطیبات د مال عبادت مې الله تعالی لره دی. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. السلام علیک سلام دی پتا باندې ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورحمت الله زما رحمتونه دی پتا باندې وبرکاته او زما برکتونه دی پتا باندې. الله تبارک وتعالی په سلام ورواچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو چې الله په ما باندې سلام واچو ما ته خیر علی وی نو زما امت خو پاتې شو. بیا نبی علیہ السلام ډایرک وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله په ما دیم سلام وی والله زما امتو وعلى عباد الله الصالحین باغی دیم د الله تبارک وتعالی سره سلام علیکم. تاسو پیغمبر چې په هیڅ حالت کې مونږ نه هیر کړی په هیڅ حالت کې مونږ نه هیر کړی د الله سره په ملاقات کې مونږ نه هیر کړی چې الله باغه باندې سلام ورواچو. نبی علیہ السلام الله زما په امت باندې سلام زما په امت باندې سلام. بیا ورته الله تبارک وتعالی د خپل طرف نه درې تحفې او درې ډالۍ ورکړې. یو د 5 منځونو تحفه او ډالۍ ورکړه. دویم د سوره بقره چې کوم اخري آیتونه دي کوم دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون او لا یکلف الله نفسا الا وسعها د اخري 2 آیتونه چې کوم دي د سوره بقره دا تحفه نبی علیه الصلاه والسلام ته ورکړه. مطلب دا دی چې د الله پاک پیغمبره خپل امت ته وایي چې زمانه دعاګانې غواړي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله فمن باندې هغه بوجونه مګ چې کوم په تیر امتونو دي خو مونږ هغه نشو برداشت کولای. الله هغه ګناونه په مونږ باندې مګ ده لکه یو سړی په ګناه وشو چې سار برا پاسې د پاور به لیکل شي پلان کې ګناه کړی ده
اور به تدالي کلی شي چې دې سړی دا ګناه کړی دا الله دې زمونږ پردي وساتي موږ څومره ګناهونه کیږي نو کدا موږ ته په هر سحر پور لیکل کېده موږ به د سترګو د لګېدلو په دې دنیا کې دا رنګ یو ځای به پلیت شو کپڑا کې هغه به حاله پاکې ده چې هغه ځای دې کټ کړی وي په اوبو باندې هغه نه پاکېدله مانځل خپل عبادت له خاص کر خپل عبادت خانه ته ځي دته خو د مونږ ټیم شو په پټي کې په پوله ودرېږم دې مونږ کې نو ډېر کارونه درانه په هغه امت باندې الله دې امت ته معاف کړي دي نو دا دعاګانې زمانه غواړي نو یو دو پنځو منځونو تخفه دیم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دغه د سوره بقره اخري دو آیاتونه دا ورته ملو شو او دریم ورته دا ډالې ملو شو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء دا الله پاک پیغمبر چې سړي زما سره شرک وکړ هغه نه بخم نور مرتکب د ګناه کبیره ته به هم بخنه کوم دا دریم ډالې ملو شو چې یو سړي ګناه کبیره کړي غټ ګناه کړي هغه همیشه د پاره په جهنم کې نه ساتم جنت ته ویلېږم چې ایمان راوړي نو دا درې خبرې نبی عليه الصلاه والسلام ته په تحفه کې ملو شي